دا غونډه د مردان صدر پولیس سټیشن کې راغونډه شوې وه چې پکې مشر مېلمه د خیبر پختونښوا د صوبې مشر عظم جا انصاري و. په دې غونډه کې د ژوند د بېلو بېلو برخو سره تعلق لرونکو په ګڼ شمېر ګډون وکړو. مشر مېلمه په صدر تاڼه کې د یو داسې دفتر پرانسته وکړه چې پکې یو ودانه کې ګڼ شمېر سهولتونه ورکولی شي. د خدمت مرکز په نوم د دې دفتر په هقله د خیبر پختونښوا IGP وایي چې مقصد مو ولس ته اسانتیاوې ورکول دي. په دې خدمت مرکز کې موږ سره 10 کاونټرز دي او په هر یو کاونټر باندې یو خدمت یا یو سرویس چې موږ پرووایډ کوو او په دې کې د زنانو نه واخله او د ډرایوینګ لایسنس پورې پرسنل کیریکټر ویریفیکیشن والا او دې نه علاوه چې کیس انویسټیګیشن پروګرس وي نو دا ټول سرویسز چې موږ پرووایډ کوو. د مشر مېلمه په راتلو د پولیس محکمې لخوا سلامي هم ورکړې شوه. د خدمت مرکز په نوم دی ودانۍ کې د ډرایوینګ لایسنس جوړولو، د موبایل، لیپټاپ او د نورو مهمو څیزونو د بېدرکۍ رپورټ نه علاوه نور ډېرې اسانتیاوې هم ورکولی شي. د پښتنو روایت د ژوندي ساتلو په غرض د مرکز کې د میرمنو لپاره خصوصي ډیسک د مردان د پولیسو د لوی سوچ عکاسي کوي. مشر مېلمه وایي چې غواړو چې نوي دور مطابق خدمت مرکز کې ولس ته د خدمت ورکولو هڅې دوامدارې وساتلی شي. مردان چې د سیکنډ لارجسٹ سټي دی په دې د پروینس د سیکنډ لارجسٹ سټي دی. دې نه علاوه نور په سوات کې، په کوهاټ کې، په پېښور کې، په ابټاباد کې، په هر ځای باندې انشاءالله دام کولای شي. پولیس وايي د خدمت مرکز مقصد د خلکو وخت بچ کول او د هغوی په پولیسو اعتماد بحال کولو ته اړتیا ده. بخت محمد، یوسفزئی، پختونښوا ريډيو، مردان.